أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا زمونږ په پاکستان کې او خاص کر زمونږ چې کومه د بر پهاړي علاقې دي په دې کې ډېر زیات زمونږ منرل چې کومې پاکې اوبه دي ډېر زیاتې بې فضوله ضایع کېږي. او هغه څنګه ضایع کېږي که تاسو وګورئ زمونږ د کویانو پاکې اوبه چې کومې راوخېږي هغه بیرته زمونږ کموډ ته ځي کډر طرف ته ځي یا نور دغه باندې بې فضوله ډېرې زیاتې یوز کېږي زمونږ خاص کر زمونږ د چینو اوبه شي. نو که تاسو وګورئ څو کاله لا دغه را روانه قاصدي د اوبو لکه قاصدي چینې هم وچې شي کویان هم په ښکته ځي اوبه ډېره په لاندې روانه ده. نو خاص کر زمونږ دغو زمونږ حکومت لږ دغه کوي چې یاره بوټي نال کړو او دغه نال کړو چې یاره د دې مخنیوی دې وشي خو د هغې هېڅ مخنیوی نه کېږي. ځنګلات ډېر زیات ولګېده خو د دغه سره کنټرول نه راځي. اوبه قشانه که تاسو وګورئ انټرنیشنل ایوریج باندې چې کم دغه کېږي لاندې اوبه ډېره په لاندې ځي. نو خاص کر زما ډېر زیات د پاکستان دغه ته عوامو ته دغه دی چې اوبه داسې بې درېغه فضول استعمالول نه دي پکار. څنګه چې یا یورپ کې وګورئ یا ترکي کې وګورئ نور ملکونو کې وګورئ کې د دې ځانه ځانه طریقې دي کې چې یاره اوبه هغو څنګه پاکې اوبه څنګه بچ کړي. د کوهي اوبه شوه نور د چشمو اوبه شوې کومې چې د چینې اوبه دي د غرونو اوبه دي او ډېره صفا اوبه یې راځي. نو هغو د دې لپاره ډېر غټ پر دغه کوي چې یاره دا به داسې داسې مونږ بچ کوو. نو زمونږ خاص کر پاکستان حکومت ته دغه دی چې په دې باندې دغه وکړي یاره اویرنس دې پیدا کړي چې بهي اوبه دونه بې درېغه فضول استعمالول نه دي پکار. که تاسو وګورئ مونږ کموډ ته کډر ته پاکې اوبه زمونږ ځي 80% ټوټل زمونږ کموډ ته ځي. په نور ملکونو کې دا چې کموډ ته اوبه نه ځي پاکې اوبه هغې دپاره د هغو د کموډ دپاره ځانه ټینکۍ کړي کوم اوبو باندې سړی ولامبي یا دغه وکړي هغه اوبه دود بېرته کنې کموډ ته بوځي. نو زمونږ پاکستان حکومت ته دا دغه دی چې یاره بهي د دې د مخنیوی وکړي د دې اوبو پاکې اوبه دې دغه وکړي د دې بچاو دې راولي چې پاکې اوبه به څنګه بچ کوو او د دې اویرنس به په خلکو کې څنګه پیلاوو. نو اول خو دا دغه ده تقریبا قاصدي ورو د اوبو ډېره زیاته راځي. تاسو وګورئ بارانونه نه کېږي یو مسله جوړه کړې ده. کنې په روز کال وګورئ تاسو لاله بل کال وګورئ واوره نه کېږي کنې ګرمي سیوا کېږي او کنې واوره دونه نن سبا په غرونو باندې دونه واورې نه کېږي بره بره چېرته لږې لږې وشي نو مخکې واورې هم کېدې چینې به ډکې شوې غرونه به د اوبو ډک شو بېرته اوس هغه سیسټم ورو ورو دغه کېږي. نو په دې باندې زیات در حکومت ته دا پکار دی چې یاره په خلکو کې اویرنس پیدا کړي په کالجونو کې سکولونو کې. نو خاص کر زیات در د جنکو په سکولونو کې ځکه چې هغو اوبه ډېرې زیاتې ښځې ډېرې زیاتې فضول استعمالوي مرد حضرات یې دونه زیات نه شي دغه کولی. نو زیاتر د فیمیل چې کوم دغه یونیورسټیانو کې یا سکولونو کالجونو کې په هغو کې اویرنس پیدا کول پکار چې یاره اوبه به بې فضوله نه استعمالوئ. تاسو کومې چې پاکې اوبه دي څښا اوبه خو بیا هم خیر دی هغو لرې کوه خو چې کومې پاکې اوبه دي زموږ د کویانو د چینو شو منرل واټر یعنې دا اوبه به ډېرې زیات تاسو وګورئ نور ملکونو کې پاکې اوبه ډېرې زیاتې په ګرانه میلاویږي یا عرب ممالکونو کې وګورئ نن سبا پنجاب کې تاسو وګورئ منرل واټر ډېرې ګرانې دي 50-60 روپۍ باندې هغه لیټرۍ اوبه دي. نو د دې د زمونږ پاکستان حکومت ته دا دغه دی چې د دې د مخنیوی وکړي د دې خبرو. والسلام.